بسم الله الرحمن الرحیم MS Excel MCQS پارت 3 په پارت 1 کې مونږه د MS Office د A نواله د Z پورې په شارټ کټ کیز باندې ویډیو جوړه کړې و. په پارت 2 کې مونږه د F1 نواله د F12 پورې ټول شارټ کټ کیز سیکنډ ویډیو جوړه کړې و. په نننی ویډیو کې به زه تاسو ته د MS Excel MCQS خیم دا پارت 3 دی. که تاسو پارت 1 پارت 2 کتل غواړئ نو په باره چې کوم لینک راشي په هغه باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به هغه ویډیو کولاو شي. ځکه د دې نه مخکې تاسو له هغه ضرور کتل پکار دی ځکه چې تاسو په هغه باندې ښه پوه شئ. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته MS Excel MCQS پارت 3 ښیم. که د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه چینل سبسکرایب کړئ او غنټې نشان هم پریس کړئ ځکه چې روان کوم ویډیوز دي چې هغه تاسو ته په ټایم میلاویږي. نو ویډیو شروع کوو، ویډیو طرف ته ځو. اول به مونږه د مایکروسافت ایکسل شارټ ډیفینیشن کوو چې مایکروسافت ایکسل زمونږه ساتي شی دی. نو مایکروسافت ایکسل از ا سافټویر پروګرام فرام مایکروسافت آفیس. مایکروسافت ایکسل چې کوم دی دا زمونږه سره د مایکروسافت آفیس یو پروګرام دی او مایکروسافت آفیس چې دی هغه د 5 پروګرامونو نه د 4 پروګرامونو نه جوړ شوی چې اول پکې MS Word دی، بیا ایکسل دی، بیا پاور پوینټ دی او بیا ایکسس دی. په MS Word کې به مونږه ډاکومنټیشن کوو، په ایکسل کې به مونږه په دې کې کالکولیشن کیږي چې څومره کالکولیشن مونږ کوو، سبټریکشن، ایډیشن، ملټیپلیکیشن. د دې نه علاوه اکاونټینګ پکې کیږي چې څومره قسمه حساب کتاب دی هغه په MS Excel کې کیږي. د دې نه علاوه فلو چارت پکې جوړیږي چې تاسو پکې څه قسمه فلو چارت جوړوي هغه په دې کې په اسانۍ سره جوړیږي. د فلو چارت نه علاوه فارمولاز پکې اپلای کیږي، مختلف قسم فارمولا چې تاسو کله د سټوډنټ لپاره یو فایل جوړ کړئ، یو پیج کولاو کړئ، د هغه نیم، د هغه پیپر چې څومره د یک نواله د سطح پورې پیپر تاسو انټر کړئ، د هغه مارکس پکې انټر کړئ، په هغه باندې به تاسو فارمولا اپلای کولی شئ چې د دې نه څه پرسنټیج کې مارکس راوځي. نو په دې کې موږ دغه قسمه فارمولې هم اپلای کولی شو. بل 3 نمبر کې چې دی MS Excel سپیر شیټ پروګرام. سپیر شیټ مطلب دا دی چې زمونږ سره MS Word کوم پروګرام دی نو هغه زمونږ سره د کمبینیشن اف کالم د کمبینیشن اف رو او کالم نه جوړ شوی دی. نو سپیر شیټ مطلب دا دی. ټیک شو. اوس دا زمونږ سره د MS Excel انټرفیس دی چې موږ کله MS Excel کولاو کو نو زمونږ سره دغسې انټرفیس کولاویږي. بیا د دې زمونږ سره مختلف پارټس دي. نو دا که تاسو وګورئ د فایل، هوم، انسارټ، ډرا، دې ته موږ مینیوز بار، خو اول د دې نه مخکې تاسو بر وګورئ دا دې ته موږ ټایټل بار وو. ټایټل بار دې ته ځکه ویلی کیږي چې کله موږ یو پیج کولاو کو هغه له څه نیم ورکو نو هغه نیم موږ ته بالکل په دې ځای باندې شو کیږي، دې ته ځکه ټایټل بار ویلی کیږي. او بای ډیفالټ چې کله موږ یو پیج کریټ کو نو هغه له بای ډیفالټ نیم ورکلی کیږي بوک 1، خو چونکې دا ما پیج 2 کولاو کلی دی نو تاسو دلته وګورئ چې دا بوک 2 دی ځکه چې دا MCQs هم اکثر راځي چې کله موږ په MS Excel کې یو پیج کولاو کو نو د هغه بای ډیفالټ نیم صحیح. نو بای ډیفالټ نیم چې دی هغه زموږ سره بوک 1 او چونکې دا ما دویم پیج کولاو کلی نو دا بوک 2 دی. نو دا برنی چې کوم دی دې ته موږ ټایټل بار ویلی کیږي. د ټایټل بار نه علاوه بیا چې دا فایل، هوم، انسرټ، ډرا دې ته مینیو بار ویلی کیږي. مینیو بار کې بیا که تاسو ځان له په فایل باندې کلیک وکړئ په دې کې ځان له نور آپشن کولاویږي، مختلف قسم آپشنز دي. که تاسو په هوم کلیک وکړئ د دې سم بیا مختلف آپشنز دي. بیا دغسې په انسرټ کې نو دې ته موږ مینیوز بار ویلی کیږي. د مینیو بار نه علاوه بیا چې دا تاسو ته کوم ښکاري دې ته فارمیټینګ بار ویلی کیږي. فارمیټینګ بار ورته ځکه وایي دا د دې ځای نه واله د دې ځای پورې. فارمیټینګ بار دې ته ځکه وایي چې موږ څومره لیکل کوو نو په هغه باندې مختلف قسم فارمیټینګ اپلای کیږي. که تاسو لیکل بولډ کوئ، ایټالیک کوئ یا انډرلاین یا کلر ورکوئ نو دغسې دا د دې ځای نه کیږي، دې ته ځکه فارمیټینګ بار ویلی کیږي. د دې نه علاوه که دا تاسو سره خالي ځای ښکاري دې ته فارمولا بار ویلی کیږي. د فارمولا بار مطلب دا دی چې کله موږ دلته لیکل وکړو یا انسی ولیکو هغه دلته موږ راشو پلس یې کړو نو هغه په دې ځای کې راځي موږ ته دلته شو کیږي. یا دغسې موږ د یو سټوډنټس ریکارډ انټر کو او د هغه ټوټل مارکس انټر کو او په هغه باندې بیا د ایکسل خپل فارمولې دی هغه اپلای کو نو هغه فارموله به زموږ سره دلته شو کیږي. ټیک شو. نو دې ته ځکه فارموله بار ویلی کیږي. بیا که تاسو دلته وګورئ دا A1 چې لیکلی دی ته ایډریس بار ویلی کیږي. ایډریس بار مطلب دا چې زه دلته ولاړ یم نو تاسو وګورئ چې A نمبر کالم دی او 1 نمبر رو ده. دا چې موږ کوم ځای کې ولاړ یو هلته زموږ ایډریس شو کیږي.
که تاسو راشئ دلته ودرېږئ دلته کلیک وکئ او بیا دلته وګورئ نو دلته به چې تاسو په جی نمبر کالم کې ولاړې وئ او د جی نمبر کالم نه علاوه په 5 نمبر رو کې ولاړې وئ نو دا تاسو ته دلته ټوټل ایډریس شو کوي او د ایکسل چې زمونږ سره عام تاسو وګورئ دلته څومره شیټ دی نو دا د کالم او د رو د کمبینیشن نه جوړ شوی دی نو دغسې تاسو دا انټرفیس وکتو چې دې ته ټایټل بار دا مینیو بار دی دا فارمیټینګ بار دی د فارمیټینګ بار نه علاوه دا فارمولا بار شو دا ایډریس بار دی د ایډریس بار نه علاوه دلته یو بل باری چې هغه ته ورټیکل سکرار بار ویل کیږي د ورټیکل سکرار بار مطلب دا دی چې موږ د هغه نه پیج اپ ډاون بوتللی شو بل دلته که تاسو راشئ دلته نو په دې کې بلی هغه ته هاریزنټل سکرار بار ویل کیږي چې د هغه نه موږ پیج لیفت او رایټ طرف ته موو کولی شو او چې را تاسو ته مین کم ښکاري دا زموږ سره دې ته ورک ایریا ویلی کیږي ځکه چې موږ څومره هم کار کوو نو هغه به موږ دلته کوو نو دا تاسو وکتل چې دا شارټ انټرفیس دی د ایم ایس ایکسل بیا ایم سی کیوز طرف ته ځو که اول نمبر ایم سی کیوز ته تاسو وګورئ نو بای ډیفالټ فونټ اینډ سایز ایم ایس ایکسل کې چې کله موږ کولاو کو نو په هغه کې زموږ سره د ورډ چې کم موږ لیکایي کوو د هغه زموږ سره او سایز چې کوم رہی هغه 11 او د 11 نه علاوه د هغه سټایل چې کومې کیلیبري ځکه چې په دې کې زموږ سره مختلف قسمه سټایلونه دي نو بای ډیفالټ فونټ سایز چې کوم هغه 11 او لیکلو چې کوم سټایل هغه زموږ سره کیلیبري راځي ټیک شو بل ایم سی کیوز ته ځو چې کله موږ د ایم ایس ایکسل فایل سیو کوو نو هغه زموږ سره سیو کیږي چونکې د 2007 نه چې کوم مخکې استعمالیدل هغه سره به ډاټ ایکسل ایکس راتو اوس د 2007 نه چې وروسته زموږ سره څومره هم استعمالیږي نو د هغه سره ډاټ ایکس ایل ایکس ایس استعمالیږي ټیک شو ایکس ایل ایس ایکس دا زموږ سره بای ډیفالټ فونټ ایکسټینشن او ایکسټینشن دې ته ویل کېږي چې کله موږ یو فایل نه نوم ورکو نو د هغه نه وروسته دلته یو ډاټ ولګي او د ډاټ نه علاوه چې دا ایکسټینشن نو دا زموږ د فایل سره ایډ کیږي بای ډیفالټ ایډ کیږي اوس کو زموږ سره چونکې د په کله موږ په ایم ایس ورډ کې ډاکومنټ سیو کوو نو هلته ډي او سی ایکس ورسره راځي خو چې کله موږ په ایم ایس ایکسل کې سیو کوو نو دا به زموږ سره ایکس ایل ایس ایکس راځي ټیک شو نو بای ډیفالټ فونټ ایکسټینشن چې دی هغه زموږ سره دغه دی تھرډ نمبر ډیفالټ چونکې دلته اپ پاتې شوی دی سوري ډیفالټ نیم چې کوم دی زموږ چې کله موږ یو پیج کریټ کوو په ایم ایس ایکسل کې نو بای ډیفالټ نیم چې کومي هغه زموږ سره بوک ونی چونکې تاسو ته مو په انټرفیس وښوستل چې هغه کې زموږ سره بوک 2 او چې کله موږ بای ډیفالټ یو پیج کریټ کړو نو د هغه نوم بوک ونی بل ایم سی کیوز ته ځو ورکشیټ از ا کمبینیشن اف رو پلس کالم تاسو کتل چې دا زموږ سره د ایم ایس ایکسل ورکشیټ دی نو دا زموږ سره د کمبینیشن اف روز دي چې څومره روګانې دي او څومره کالم زی نو دا د دې کمبینیشن ته ویل کېږي ورکشیټ بل چې دی موږ 3 ټایپ اف ډیټا کین بی انټر ان ا ورکشیټ په دې ورکشیټ کې موږ 3 قسمه ډیټا انټر کولی شو نمبر پکې شو انټر کولی که تاسو راشئ په سیل کلیک وکړئ نو دې کې تاسو نمبر انټر کولی شئ د دې نه علاوه ټیکس پکې انټر کیږي او د ټیکس نه علاوه فارمولا چې تاسو کله په یو فایل باندې یا په یو ډیټا باندې پلس یې کوي یا ماینس کوي نو هغه دلته فارمولا باری نو په هغه کې موږ به دې باندې مختلف قسمه فارمولا اپلای کولی شو ټیک شو د دې نه علاوه بل نمبر اف روز خو تاسو وکتل چې په دې کې زموږ سره څومره نمبر اف روز دي دا زموږ سره یو فایل دی ورکشیټ دی په دې کې چې دا کوم هاریزنټل دي دې ته رو ویلی کېږي نو بای ډیفالټ چې دي 1,48,576 دا پکې زموږ سره رو دي او نمبر اف کالم چې دی دا زموږ سره 16,348 دا په دې کې رو کالم دی او دا زیاتره ایم سی کیوزو کې راځي چې زموږ سره نمبر اف روز څومره دي او نمبر اف کالم څومره دي نو 1,48,576 دا په دې کې زموږ سره رو دي په دې یو ورکشیټ کې او 16,348 په دې کې زموږ سره کالمز دي ٹھیک شو بل میکسیمم زوم چې کله موږ د ایم ایس ایکسل یو فایل زوم کوو
نو دې کې زمونږ سره میکسیمم زوم چې کوم دی هغه 400 دی چې د 400 نه زیات زوم په ام اس ایکسل کې نه کیږي که ته انټر کې نو د 400 نه زیات زوم په دې کې نه کیږي او مینیمم زوم چې دی نو هغه 10 دی د 10 نه والا د 400 پورې زوم په دې کې پاسبل دی ځکه د دې نه کم کولای شي نه د 400 نه زیات پکې کولای شي بل چې کله موږ کنټرول پلس شفت پلس دا کولون انټر کو نو موږ سره انسرټ کوي کرنٹ ټایم که تاسو غواړئ چې تاسو کرنٹ ټایم یو خپل پیج ته یو فایل ته انټر کوي په ټاپ باندې دلته نو تاسو کنټرول پلس شفت پلس کولون انټر کوي نو دلته چې تاسو ته کوم موجوده ډیټ دی هغه به تاسو ته انټر شي بل کنټرول پلس کولون چې موږ سمپل انټر کو کنټرول پلس کولون نو زمونږ سره انسرټ کیږي کرنٹ ډیټ که تاسو غواړئ چې نننۍ ایج موږ نننۍ ډیټ موږ انټر کو نو کنټرول پلس کولون چې موږ انټر کو نو زمونږ سره نننۍ ډیټ چې کوم دی هغه زمونږ دی پیج ته انسرټ کیږي دغسې الټ پلس شفت پلس F1 چې کله موږ پریس کو نو دا زمونږ سره انسرټ کوي نیو ورکشیټ نیو ورکشیټ مطلب دا دی چې تاسو کله په یو شیټ کې کار وکړئ دا زما سره یو شیټ دی او دا زما سره مکمل ډک شي ٹھیک شو او تاسو غواړئ چې بل شیټ انټر کړئ نو د دې نه لاندې دلته د دې یو پلس بټن می چې تاسو په پلس بټن کلیک وکړئ او دا غزي هم انسرټ کولای شي که دا غنه علاوه په الټ شفت او پلس 1 پلس F1 پریس کړئ نو تاسو ته نوې شیټ انسرټ شي ٹھیک شو د دې نه علاوه بل شفت پلس F2 اوپن د فارمولا وینډو که تاسو د پیج کې ولاړ وئ دلته او تاسو شفت پلس F3 پریس کړئ نو دلته چې زموږ څخه کوم فارمولا وینډو ده هغه به ستاسو کولاو شي او شفت پلس F5 چې کله موږ پریس کوو نو زموږ سره اوپن کیږي سرچ باکس دې ته ویل کیږي چې تاسو دلته په دې خپل ورکشیټ کې ډیر لیکل وکړئ ډیر مختلف لیکل وکړئ دلته کې نیم انټر کړئ ځکه چې په دې کې زموږ 1,48,000 روز راځي او تاسو غواړئ چې موږ په یو نیم سرچ کو نو تاسو شفت پلس F5 پریس کړئ او د هغه څخه به دل دې کې تاسو نیم سرچ کړئ چې تاسو کله شفت پلس F5 پریس کړئ نو دلته به تاسو د اوپن سرچ باکس راشي په هغه کې تاسو نیم انټر کړئ نو تاسو کې ایزیلی فایند کولای شئ نو سرچ باکس دغه ته ویل کیږي بل کنټرول پلس F1 چې کله موږ پریس کو نو اوپن فارمیټ سیل وینډو چې تاسو دلته په دې ورکشیټ کې ولاړ وئ او کنټرول پلس 1 پریس کړئ نو تاسو به دلته د فارمیټ سیل کولاویږي په هغه کې تاسو بولډ کولای شئ اټالیک کولای شئ انډرلاین سایز ولا غټولای شئ نو شارټکټ کی چې دا هغه کنټرول پلس F1 دی دغه بل MCQS ته ځو الټ پلس ایکول نشان چې موږ کله پریس کو الټ پلس ایکول نو کریټ ا فارمولا ټو سم آل د اباو سیل د دې مطلب دا دی چې کله موږ په دې شیټ کې ولاړ یو تاسو دلته 1 2 یا فار ایگزامپل ارسم پریس انټر کړو او تاسو دغه جمع کول غواړئ نو تاسو به راشئ دلته به یو خالی سیل کې ودرېږئ او دلته به چې تاسو کله ودرېږئ نو تاسو الټ پلس ایکول نشان پریس کړئ نو تاسو چې دا بره څومره کالکولیشن کله څومره انسی انټر کړي نو به تاسو دلته جمع شي بای ډیفالت اتوماتیکلی به تاسو جمع شي نو الټ پلس ایکول زموږ سره د دې لپاره استعمالیږي چې څومره انسی موږ انټر کړي دا به زموږ سره جمع کوي بل شارټکټ دی چې کنټرول پلس شفت پلس 1 چې کله موږ دا پریس کو نو فارمیټ نمبر ان کاما فارمیټ ٹھیک شو فارمیټ نمبر کاما فارمیټ مطلب دا دی چې 1 2 3 فار ایگزامپل ما دا انټر کړل 4 5 ٹھیک شو دا انسی ما انټر کړی نو کو تاسو خیال کړئ د دې نه پس به یو کاما دلته راشي کې به تاسو نو څونه پریس کوئ د دریو نه پس به کاما راځي نو کو تاسو دا سمپل دغه سنټر کړی او تاسو کنټرول پلس شفت پلس 1 پریس کړئ نو دا به کاما فارمیټ ته چینج شي دغه بل MCQs کنټرول پلس شفت پلس 4 چې موږ کله پریس کو نو فارمیټ د نمبر ان کرنسی فارمیټ کدا ما دلته دا نمبر ما په یو سیل کې انټر کړی او تاسو کنټرول پلس شفت پلس 4 انټر کړئ نو دا به کرنسی ته وړي کرنسی مطلب دا دی چې دا به تاسو ډالر ساين ته وړي دلته به یو ډالر ولګي دسه
ټیک شو، او نور بس تاسو دا انسی چې کوم دی دا به وسه ولګي. نو دا چې کرنسی فارمیټ ته چینج کوي. بل MCQs کنټرول پلس شیفټ پلس 3 فارمیټ نمبر اینڈ ډیټ فارمیټ. ټیک شو، ډیټ فارمیټ ته دا اړی چې تاسو دا فار ایگزامپل انټر کړي او تاسو دا پریس کړئ نو دا به ډیټ فارمیټ ته واړی چې 12 فار ایگزامپل 12 دسمبر او 3 تاریخ او 2020. ټیک شو، نو دا دغسې زموږ سره انټر کیږي. بل MCQs کنټرول پلس شیفټ پلس 5 چې موږ کله پریس کوو دا فارمیټ نمبر ان پرسنټ. که دا تاسو پریس کوئ نو دا بس تاسو چې دا کم انسی تاسو انټر کړي نو دغه به پرسنټ ته واړی. ټیک شو. بل یو کنټرول پلس شیفټ پلس چې تاسو کله پریس کوئ نو دا فارمیټ نمبر ان ټایم فارمیټ چې موجوده کم فارمیټ کم ټایم موجوده او تاسو دا پریس کوئ نو دا زموږ سره ټایم فارمیټ ته اړی. بل شارټ کټ کی چې دی کنټرول پلس شیفټ چې کله موږ پریس کو نو دا زموږ سره سلیکټ انټر کالم زموږ سره چې کم کالم دی فار ایگزامپل دا زما سره A کالم دی، زه دلته ولاړ یم او زه کنټرول پلس سپیس انټر کم نو دا چې زما سره کم کالم دی دا ټول به زما سره سلیکټ شي. بل شیفټ پلس سپیس چې کله موږ پریس کو نو دا چې زما سره کم روز دی په دې شیټ کې کم روز دی نو دا به زما سلیکټ کیږي. کنټرول پلس سپیس زموږ سره کالم سلیکټ کوي او شیفټ پلس سپیس چې دی دا د رو سلیکشن کوي. کنټرول پلس ماینس چې تاسو کله پریس کوي کنټرول پلس ماینس نو دا ډیلیټ د سلیکټډ کالم آر روز. تاسو لاړئ دلته دا ستاسو په شیټ کې فار ایگزامپل د یو نه زیات کالمز دي او روګانې دي نو که تاسو دلته راشئ او دلته ودرېږئ او کنټرول پلس ماینس پریس کوئ نو دا کالم چې دی دا به ستاسو سره ډیلیټ شي. یا تاسو رالی دلته رو کې ودرېدئ او کنټرول پلس ماینس پریس کوئ نو دا رو چې دا به ډیلیټ کیږي ستاسو سره. نو د دې لپاره شارټ کټ چې دی کنټرول پلس ماینس دی. بل کنټرول پلس شیفټ پلس ایکول چې تاسو کله پریس کوئ کنټرول پلس شیفټ پلس ایکول نو دا انسرټ نیو کالم اور رو. که تاسو دلته ولاړی وئ په تاسو په شیټ کې ودرېدئ او تاسو ته د کالم یا د رو ضرورت راشي نو تاسو کنټرول پلس شیفټ پلس ایکول پریس کوئ. د دې ځای نه هم شئ کولی یا که تاسو کالم ته لاړ شئ او هلته انسرټ کالم ووهئ او هلته رایټ یا لیفټ ووهئ هلته هم انسرټ کیږي. نو شارټ کی چې دا د دې لپاره کنټرول پلس شیفټ پلس ایکول چې تاسو پریس کړئ نو تاسو سره انسرټ کیږي نیو کالم اور روز. دغسې بل MCQs کنټرول پلس ہوم چې تاسو پریس کړئ نو تاسو موو ټو سیل A1 تاسو فار ایگزامپل تاسو د شیټ کې ولاړ یو بالکل په لاست کې دلته او تاسو کنټرول پلس هو پریس کړئ نو دلته چې A1 نمبر زموږ سره A نمبر کالم دی او 1 نمبر رو ده نو دا به ډایرکټ دلته مو کیږي. نو کنټرول پلس ہوم چې دی دا زموږ سره مو کوي ډایرکټ چې دی A1 کالم ته او فرست نمبر رو ته. دغسې که موږ په یو شیټ کې ولاړ یو او تاسو F2 پریس کوئ دلته یو شیټ کې ولاړ وئ او تاسو F2 پریس کوئ نو ایډیټ کوئ د سلیکټډ سیل دلته دې سیل کې ودرېږئ F2 پریس کوئ نو دا زموږ سره ایډیټ کوئ. F3 چې دی after a name has been created F3 will paste name. ټیک شو. که تاسو F3 پریس کوئ او تاسو یو نوم فار ایگزامپل تاسو یو نوم کریټ کوئ یو نوم ورکوئ تاسو کریټ کوئ او F3 پریس کوئ نو دا نیم چې دی دغلته به زموږ سره پیسټ کوي. دا په ډایرکټ کنټرول او C او کنټرول V باندې پیسټ کیدی شي. دغسې بل شارټ کی چې دی F4 چې کله موږ پریس کوو نو دا زموږ سره ریپیټ کوي لاست ایکشن. لاست ایکشن مطلب دا دی که تاسو په اخیره کې هر یو ورډ انټر کړئ او تاسو F4 پریس کوئ نو دغه ورډ به زموږ سره بار بار ریپیټ کیږي. F4 زموږ سره ریپیټ کوي لاست ایکشن. که دغسې موږ F5 پریس کوو نو دا ګو ټو سپیسیفیک سیل. که موږ دلته فار ایگزامپل دا زموږ MS Excel شیټ دی دلته موږ ولاړ یو او دې کې موږ ډېر انټري پکې کړې ده او تاسو دلته په لاست کې ولاړ وئ نو چې تاسو F5 پریس کوئ نو دا به تاسو ګو ټو سپیسیفیک سیل ستاسو به یو وینډوز کولاو شي
په وینډو کې به تاسو ورکړئ چې تاسو هر یو کالم ته تللی شئ. فار ایگزامپل که تاسو ورکړئ چې جی نمبر کالم او 100 نمبر روز، که تاسو دلته انټر کړئ نو تاسو به ډایرکټ چې دی هغه ته جمپ کولی شئ، ګو ټو سپیسیفیک سیل ته تللی شئ. دغسې که تاسو F11 پریس کړئ نو کریټ چارټ فرام سلیکټډ ډیټا، که تاسو دلته څه انسی انټر کړي او تاسو F11 پریس کړئ نو ډایرکټ به هغه ته ډایرکټ به ستاسو فلو چارټ چې کوم دی چارټ به ستاسو سره بای ډیفالټ کریټ شي. نو چونکې دا زمونږ د MS Excel MCQs په دې ځای باندې اینډ شو، او انشاءالله دغسې بله ویډیو به مونږ د MS PowerPoint باندې جوړو. نو که تاسو په دې ویډیو پوهه شوي وئ نو زموږ چینل اوس سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې نور ملګري هم پیدا والي د دې نه، ځکه عام تر ټیسټونو کې دا راځي. د دې نه علاوه که تاسو په دې باندې نه پوهیږئ او تاسو ته پکې څه مسله وي نو خپله مسله کمنټس کې ولیکئ، موږ به انشاءالله تاسو ته کلیر کوو. خو موږ ستاسو نه یو ریکویسټ بار کوو چې یاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ او غنټې نشان پریس کړئ چې نور ملګري هم پې هم تاسو ته نوي اپډیټس میلاو شي او ملګرو سره شیر کړئ. نو انشاءالله بلې ویډیو سره به میلاویږو، د MS PowerPoint باندې به جوړو.